هغه طبقه چې هغه د امام بخاری رحمت الله علیه د ذات سره او د امام بخاری رحمت الله علیه د کتاب سره د تعلق دعوه کوي، د نسبت دعوه کوي، هغه هم د امام بخاری رحمت الله علیه معمولات نه مني. نن سبق د امام بخاری رحمت الله علیه معمولات دي چې د رمضان مبارک په میاشت کې باندې امام بخاری رحمت الله علیه معمول وو چې کله به هم د رمضان مبارک میاشت په نظر راغله بیا به د شپې به چې کومه د شاګردانو دا به تراجمه شول او امام بخاری رحمت الله علیه به 60 رکعات تراویح ورکولې او په هر رکعت کې به 60 آیاتونه ویل. دا د امام بخاری اول معمول چې غیر مقلدین دا معمول منلو ته کله هم تیار نه دي. او امام بخاری رحمت الله علیه به د سحر نه تر بیګا پورې د روزه ماتي پورې به امام بخاری رحمت الله علیه یو قرآن کریم مکمل ختم کاوه. او باب امام بخاری رحمت الله علیه تراونه بعد سحر د روزې نیولو وخت پورې امام بخاری رحمت الله علیه ثلث قرآن یعنی د قرآن کریم درمه حصہ لسی پرې دا امام بخاری رحمت الله علیه تلاوت. نو کچیرته مونږ اندازه ولګو د امام بخاری رحمت الله علیه دا معمول ده چې دبا هر ورځ یو قرآن کریم ختم کاوه او په دغه ورځ باندې به لسی پرې نور ورسره ویلي. نو مطلب دا چې په 3 ورځو کې امام بخاری رحمت الله علیه 4 قرآن ختم کول. نو دا د امام بخاری رحمت الله علیه معمول ده، خو غیر مقلدین دا خبره هم نه مني. بهرحال خبره وزمخ کې ته بیانوم. امام بخاری رحمت الله علیه دا معمول و. مقسم بن سعد فرمایي وای کان محمد بن اسماعیل اذا کان اول ليله من شهر رمضان یجتمع الیه اصحابه. چې کله به هم د رمضان مبارک میاشت په نظر راغله بیا به امام بخاری رحمت الله علیه شاګردان د خواته راجم شو. ويقرأ فيصلي بهم ويقرأ في كل ركعة 20 آية. امام بخاری رحمت الله علیه با 60 رکعات تراویح ورکولې او په هر رکعت کې به 60 آیاتونه وایي. وكذلك الى ان يختم القرآن او داسې د قرآن کریم ختمولو پورې به امام بخاری دا معمول. او بیا وكان يقرأ في السحر ما بين النصف الى الثلث من القرآن فيختم عند السحر في كل 3 ليال وكان يختم بالنهار في كل يوم ختمة ويكون ختمه عند الإفطار كل ليلة ويقول عند كل ختمة دعوة مستجابة. هدي الساري لابن حجر اسقلاني صفحه نمبر 673. نو امام بخاری رحمت الله علیه دا معمول چې د سحر نه تر بیګا پورې بعد امام بخاری رحمت الله علیه یو قرآن کریم مکمل تلاوت کاوه. او بیا روزه تراویح نه بعد سحر د روزې نیولو وخت پورې امام بخاری رحمت الله علیه بل سپاره تلاوت کوله. او دا امام بخاری چې هر د قرآن کریم ختمولو وخت کې الله تعالی دعاګانې هم قبلوي. نو امام بخاری رحمت الله علیه دا معمول ده، خو بعض هغه خلک چې د نامو دعوه کوي د په نامو باندې خپل ځان بچ کوي او وايي چې امام بخاری رحمت الله علیه مونږ هر خبره منو، امام بخاری هر معمول مونږ منو، حالانکه دا خبره نه مني. غیر مقلد یو عالم ده مولوی یونس دا وفات شوی دا 1338 ہجری کې دا فرمائے چې ایک رات میں سارا قرآن کریم ختم کرنا بدعت اور گناہ ہے. کتاب نوم دا دستور المتقی صفحه نمبر 114. وای په یو ورځ کې په یو شپه کې ټول قرآن کریم ختم کول دا بدعت ده، ګناه ده. نو گویا دی په امام بخاری باندې د بدعتي فتوا هم ولګوله چې امام بخاری رحمت الله علیه دا بدعتي ده، او دی داسې په امام بخاری باندې دا فتوا هم ولګوله چې امام بخاری رحمت الله علیه نعوذ بالله دا د ګناه ول کار کړی. ګناه د هر انسان نه کیږي، خدا دې قصدن په امام بخاری باندې تهمت لګوي. نمبر 2 غیر مقلد علامه وحید الزمان دغه خپل کتاب تیسیر الباری جلد 6 صفحه نمبر 535 پدا کې دا فرمائے اہل حدیث نے 3 دن سے جلد میں قرآن کا ختم کرنا مکروہ رکھا ہے. وائی په 3 ورځې زر قرآن کریم ختم کول دا مکروه عمل. نو گویا دوی په امام بخاری باندې دغه دعوه هم ولګول، دا تهمت په ولګاو چې امام بخاری مکروه عمل کوي او دا ورته چې امام بخاری بدعتي ده او امام بخاری د ګناه ول کار کړی ده. نو دعوه کوي د دې چې موږ د امام بخاری سره تعلق ده، امام بخاری سره نسبت ده، امام بخاری موږ هر خبره منو، خدالته امام بخاری باندې بدعتيانه فتوا لګوي. زړه خبره چې د شرک فلا فتوا لګولې و خبره تر شوی د خبره دالته د بدعت ولا او د ګناه ولا او داسې د مکروه عمل ولا فتوا دا دی په امام بخاری رحمت الله علیه باندې لګولې ده. او د امام بخاری رحمت الله علیه
د دغه حدیث نه یو خبره بل هم ثابتېږي چې امام بخاری رحمت الله علیه دا ثابتوي چې د تهجد منځ دا ځان ته ده او داسې تراویح دا ځان ته دي. خو غیر مقلدین دا خبره هم نه مني، هغه وایي چې تهجد منځ او د تراویح منځ دا دواړه دا یو منځ ده، په دا کې فرق نشته. امام بخاری رحمت الله علیه عبارت ده وکانه یقرأ فی السحر ما بین نصف الى الثلث من القرآن فیختم. امام بخاری رحمت الله علیه با په تراویح کې په هر رکعت کې شل رکعتو کې په هر رکعت کې به شل آیات تلاوت کوو. دا خو ځان ته او بیا د امام بخاری رحمت الله دا معمول چې د شپې نه ونیسه سحر د روژې نیولو وخت پورې امام بخاری رحمت الله علیه به ثلث قرآن لس سپارې تلاوت کوو. نو گویا چې امام بخاری رحمت الله علیه تراویح ول ځان ته معمول وو او ورسته تلاوت ول ځان ته معمول وو. د دې نه دا خبره ثابتوي چې تراویح منځ دا ځان ته ده او د تهجد منځ ځان ته. خو غیر مقلدین دا خبره بالکل نه مني. غیر مقلد یو عالم ده علامه وحید الزمان، دو کتاب نزول الابرار صفحه نمبر 126 صفحه نمبر 127 دا فرمایي چې غیر مقلدینو خواته د تهجد منځ او د تراویح منځ کومه ده دغه یو ده. وای تهجد کی نماز اور تراویح ایک ہے، مطلب د تهجد منځ او د تراویح په منځ کې هیڅ فرق نشته، دا بالکل یو منځ ده. حالانکه امام بخاری دا خبره ثابتوي چې یو منځ نه ده بلکې دوه منځونه دي، تراویح ځان ته منځ ده او د تهجد ځان ته منځ ده. او غیر مقلدین د امام بخاری رحمت الله علیه دا خبره منلو ته هم تیار نه دي.